عمر صاحب په زمانه کې یو سپین ګیره بابا راغې سری وینې پې را روانې وې هغه بابا چې راغې وی جړل عمر صاحب ته شکایت وکړو د عمر صاحب د عدل حکومت نه او ته وایي زما حکومت بی او په یو سپین ګیري به داسې لوبې څوک کوي وایي دا در سره چا کړي دي وایي دا مې خپل زوی عمر صاحب ورته وایي دا ګزار در باندې زوی کړی وایي او پولیس او انتظامیه ولېږله وایي لاړ شي د دا زوی راولئ د زوی چې کوم دی راوسته شړ بل شډل دا غټې غټې څخه پوندې وې چېرته کال کې هم نه وینځلې او یو غټ لوړ چې کوم دی ورسره او دارنګې خیرن ویښته دی راغې ودرېد یو محیب شکل و وایي دا ستا پلار دی وایي او دا زما پلار دی وایي پېژنې وایي او پېژنمې وایي تا ته د پلار مقام نه دی معلوم وایي د مقام نه یم خبر خو دا پېژنم چې دا مې پلار دی نو وایي دا ګزار دی پې ولې کړی دی وایي دا چل خو راته ده خولی ها ده درته څه چل خولی دی وایي زه چې لوی شوی ما پخې بده باندې پویه شوی ما نو دا اوخان د کور کې ساتلی نو بس سار وختي د اوخان راکوي او دا ډانګې را کړی دی سار وختي بوزم او ماسخوتن یې راولمه نور د دې نه نیمه خبرداره ته نه دي خولی چې د پلار څه مقام دی او د مور څه مقام دی وایي دا ګزار دی پې ولې کړی وایي دا راته د چل خولی چې کله کله دا اوخان په جګړه شي نو د دې خلاصول بیا ګران دي دا تیر سري نه او پړي نه نشي راښکلی نو څه چل به کې وایي دا غټ ډانګی را کړی چې دا وله دې منځ کې را بغوا بس یو به یو خوا منډه کوي بل به بل خوا منډه کوي نو وایي زه چې رالمه ماسخوتن ناوخته ستړی وم او د دې پلار او د مور مې جګړه وه یو بل یې راغورځولی د خلاصي چل خو راته ده خولی مې ورکړه دا ډانګ یې دې منځ کې را بغومه چې یو خوا منډه کي بل نو وایي دا خو ښه هغه مور مې منډه کړه وایي د ده دا سر لګېدلی دی د منډه ونه واله نو هغه عمر صاحب ورته وایي زما خوړه غواړي چې ده نه دا ډانګ والم کاکا چې یو دوه ګزاره دې پې زه ووایم تا ورته بل څه خولی نه دي ښه دا اوخ دی او دا ډانګ دی نو لہذا محترم عزیزانو نن اولاد د قرآن نه خبر کوي انشاءالله بیا به د بچو نه ګیله نه کې قدر و احترام به ویني چې بچی د پلار څومره قدر و احترام کوي بچی د مور څومره قدر و احترام کوي بچی په دنیا کې هم د مور او پلار څومره په کار راځي دک درد کې څومره مداوا ده خدا به اله کېږي چې کوم نظام تعلیم د هغه په ذهن کې دا خبرې ورچوي هغه د قرآن تعلیمات دي کریم رب دی ستاسو په دغه جامع مسجد کې او په دې جومات کې دغه د قرآن د درس د حلقه د قیامت پورې قایم او دائم ولري او د دې کلی بچې بچې او د دې گاون بچې بچې دي الله د قرآن په تعلیماتو باندې منور کی